الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا لله الدين الخالص. وقال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو الله جل شانه انسان دنیا تا د خپل عبادت ته پاغلی غلې دی، د خپل معرفت ته پاغلی غلې دی، د خپل دین باندې د عمل کول ته پاغلی غلې دی، او په خپل اطاعت باندې بندگان مکلف کړي دي. کم خلق چې بیا کامیاب او کامران شو د وجه د الله د منلو نه، الله جل شانه ته خلق لپاره په دنیا او آخرت دواړو کې نعمتونه، پیرزونې، انعامونه دا مقرر کړي دي. او کوم خلق چې بدبخت دي او د الله د اطاعت نه د منلو نه او د الله په دین باندې د عمل کولو نه مخ واړي، الله جل شانه هغه په دنیا کې په مختلف شکل باندې سزاګانې مقرر کړې دي او په آخرت کې هم الله جل شانه انسان د تمام انسانیت لپاره په دین باندې عمل ته عبادت فرمایلی دی. خدا عبادت کولو سره یوازې الله خوشحالي کې نه چې بنده عبادت وکړي، چې نوم عبادت نه بلکې هغه عبادت الله ته قابل قبول دی او منظور دی، او الله جل شانه هغه عبادت باندې خوشحالي کې کوم عبادت چې د اخلاص په بنیاد باندې. د دې وجه الله جل شانه په سورۃ زمر کې 3 نمبر آیت کې الله فرمایي: الا لله الدين الخالص. الا خبردار، لله الدين الخالص، عبادت خالص د الله تعالی لپاره دی. نو چې عبادت صرف د الله تعالی لپاره دی او خالص کول دي، نو په اخلاص باندې عبادت الله ته مطلوب دی. الله زمونږ هغه عبادت غواړي کوم چې په اخلاص باندې. اخلاص چاته وایي؟ علماء مختلف تعبیرات او تعریفات او الفاظ ذکر کړي دي. لکه د قاضی فضیل ابن عیاض رحمه الله نقل لي
هغه فرمایي چې اخلاص دې ته ویل شي ترک العمل لاجل الناس رياء. یو سړی ولګي د خلقو د چې خلق به تریاکار وي د دې وجه عبادت پرېږدي. والعمل لاجلهم شرك. هغه فرمایي عمل د خلقو د وجه نه کول دا شرک خفي دی، او عمل د خلقو د وجه نه پرېښودل دا غیاتا، او د خلقو د وجه نه عمل کول دا شرک خفي دی. والاخلاص الخلاص من هذين. او اخلاص دې ته ویل شي چې نه د خلقو د وجه نه عبادت پرېږدي او نه د خلقو د وجه عبادت وکړي. عمل نه د خلقو د وجه نه کې او نه پرېښودل د خلقو د وجه نه کې، بلکې دا دواړه به د الله د پاره کې لله فی الله بی. کدی وجه علماء مختلف تعبیرات دي، سلو 15 قسم تعبیرات عالمانو د دې امت د اخلاص تعریف هغه کې فرمایلي دي. خدای ټول خلاصه ده چې اخلاص دې ته وایي چې انسان هر عمل خاص د الله تعالی د رضا لپاره کوي، خلق ته د ځان د خودنې او د ریا د پاره نه کوي. دې ته ویل شي اخلاص. علماء لیکلي دي چې په نیکو کارونو کې د اخلاص او د الله تعالی د رضا نیت کول دا واجب دي، لازم دي چې خامخا نیک عمل ته کې نه تابع الله د پاره کې، او دا واجب او لازم دي. خدا دې واجب او لازم باندې عمل ورکو نو دا عبادت قابل قبول نه دي. الله جل شانه فرمایي سورۃ بینہ کې 15 نمبر آیات کې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. او دوی ته صرف حکم د دې شو چې دوی د الله تعالی عبادت کوي او په داسې حال کې چې مخلصین له الدين خالص کوونکی هغه لپاره دین بندگی. قرآن کریم کې الله زه پسې باندې په اخلاص باندې د عبادت کولو حکم فرمایلی دی. مخکنی امتونو ته او ټول پیغمبران ته هم په اخلاص باندې د عبادت حکم فرمایلی و. لکه الله جل شانه قرآن کریم کې فرمایي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. یقینا موږ نازل کړی تا ته کتاب قرآن کریم بالحق او په حق سره. فاعبد الله بعبادت کوا د الله تعالی مخلصا پتہ ځه حال کې چې خالص کوونکی له الدين بندگی د هغه لپاره. الا لله الدين الخالص. الا خبردار لله صرف د الله تعالی لپاره بندگی خالص ده. بل جگہ اللہ فرمائے سورۃ غافر 16 آیات کی فاعبدوا الله مخلصین له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصین له الدين. فادعوا الله ربنا الله تعالی مخلصین له الدين چې خالص کوونکی الله تعالی لپاره الدین بندگی. دا بللم دې الله تعالی لپاره د دین دې معنی عالمانو تفسیر بیان کړی دي. لکه دین عقیده تم ویل لا اکراه فی الدین. دین چې کوم دی غلبه او تسلط تم ویل دي. لکه وله الدین واصبا. دین چې کوم دی قانون تم ویل دي، ملکی قانون. لکه یوسف سورۃ یوسف کې یوسف علیه السلام په واقع کې فی دین الملک چې عزیز مصر کوم قانون او دا مصر او نافذ کول د حد شرعي دې تم دین ویل دي. ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله. په دین د الله تعالی کې تاسو څوک نرمي ونکړئ.
عبادت تم دین ویل دین لك علا لله الدين الخالص دعا تم دین ویل دین لك فدع الله مخلصین له الدين مطلب ادا دے چې فدع الله هذا بل الله تعالی پتہ سے حال کې مخلصین چې تاسو خالص کوم دی له اغذ الدين بلنا یعنی د دعا بلنا او د دعا چغه بس الله تعالی بل چاته بلوي دون مشرانو په قوم مشرانو په بزرګانو او اولیاء کرامو ته د دې غایبانه اوازونه را مدد شو وغیرہ الفاظ وایي نو دا ټول غلط وو نه پوهتیا وا د دین لغوالو اگر چاہیے کہ خلقو کی اخلاص دے کو پخوا اخلاص دے کو نه پوهتیا هم دی راو سره د دې وجنا اغینا پوهتیا په بنیاد باندې اغید اللہ نے الہ بل چاہتا آوازون غیبانہ کول ما اللہ قرآن کریم کی ذیغت فرمائی لنے فدعو اللہ رب علیہ تعالی مخلصین له الدین چه خالص کون کی دغت آوازو دعا بلنا دا طول معنی عالمان تفسیر دکلی دی کم خلق دسی دی چه اغي اخلاص والے نو قرآن کریم داغی تعریف کیا کرے دیں اجرنے والا مقرر کرے دیں ان الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما الا الذين مجرا خلقوا تابوا توبوا باسي واصلحوا او اصلاح خپل عمل کی واعتصموا بالله دل بدين ما نکلا کہ منگو لگئی واخلصوا دينهم لله او خالص کی خپل دین د الله تعالی په بندگی خالص کی الله تعالی تعالی په خپل بندگی کې شرک نزان بچ کی مفعولای کذا خلق مع المؤمنین فملګرتیا د مؤمنانو کې وي دا د مؤمنانو په ډله کې دي وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او زرد الله تعالی په ورکی مؤمنانو ته اجر وي د موسی علیہ السلام باندې الله فرمایي واذكر في الكتاب موسى تذکر کا په دې کتاب کې ذکر د موسی علیہ السلام انه كان مخلصا الا هغه چې کوم اخلاص والو موسی علیہ السلام اخلاص والو شیطان چکلا د الله د حکم نه مخواړو آدم علی نبینا وعليه الصلوات والتسلیمات داغت سجدی نه انکار کو خپل عقلی خبره جنگولې دا الله دا وینا په مقابله کې د حکم په مقابله کې خپل عقل جنگولو خپل رأی قائم مولا الله جل شانه داغه بارے فرمایي چې زته جنت نوزا فانك رجيم تقرت لشبي وان عليك اللعنه الى يوم الدين او تاب د قیامت په فتا باندې لعنت مطلب دا د الله نه د رحمت نه لغواله بس تبت الله د رحمت نه لغي قال رب فانظرني الى يوم يبعثون شیطان ویل اے رب زمان اے رب فانظرني مهلت را کما تا الى يوم يبعثون تردي دا وخت پورې دا غزه پورې یو باسونه چې خلق په تقبل نه را مسول شي د قیامت پورې قال فانك من المنظرين الله تعالی ټیک دا ته مهلت شوه نه زه مهلت پیدا کړو الى يوم الوقت المعلوم یو وخت معلوم پورې قال رب بما اغويتني لو زينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين شیطان وته الله تعالی په جواب کې اے رب بما اغویتنی پسرف دهاغا کار اغویتنی جزدل گمراہ کرما زدل کرما اغوا دے کرما لأزینن لهم فی الارض خامخام مدولی بکم دوی دنباغا پزمکا کی ولأغوینهم اجمعین خامخام دیبا اغوینهم جیب اغواکم یعنی گمراہ دیکم طولو جی طول بس گمراہ کوما
الا عبادك منهم المخلصين مگر هغه بندگان د دوینا چې ستا بندگان دي دوینا او اخلاص ولدي نو د اخلاص پیدا ده چې شیطان به دوکه کوي اخلاص دومره یو قیمتي سرمایه ده د شیطان د وسوسونه د شیطان د بهکاوونه او د شیطان چې کوم دي حربونه به الله تعالی ساتي بل ځکه ته قسم ورلو فبعزتک ستا په عزت مې د قسم چې دا خلق به ګمراه کومه الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك المخلصين الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان ستا د دوینا المخلصين چې اخلاص ولدي د دې وجنه د اخلاص ځان کې پیدا کول لازم سي یو عبادت بغیر د اخلاص نه قبليږي نه یو عبادت ذکر الله جل شانه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخاری او مسلم شریف کی روایت ده انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات یقینا دا مدار د اعمال په نیت باندې موقوف دي نیت د اخلاص الله تقبل لي نیت د اخلاص نو لله نو د خلق د تکاوی د پاره د خلق د خودنه د پاره د چا بل څه مقصد د پاره بل څه مقصد د پاره نو مقصدونه باندې بل چا د پاره بالکل مقصد به یو د الله د رضای د دې وجه نه په قرآن کریم کې الله تعالی لله وصلی کول دي چې کوم ځکه عمل صالح راغلی د لله کې دی وصلی کول چې لله الله تعالی پاوی په سبیل الله کې دی وصلی کول ابتغاء مرضات الله کې دی وصلی کول دي یریدون وجه الله اراده الذي الله تعالی زمن دې د محض الله تعالی ایمان او احتسابا لفظ راغلی دی په حدیثو کې ندی الفاظ معلومه کی چې انسان ته باندې عمل باندې هله اجر او ثواب ملایږي چې پچا کې اخلاص وي او په کوم سړي کې اخلاص هغه وخت په پتا نه ملایوي چې کې اخلاص نه نو پته لګي چې هر عمل چې د دیني هغه په اخلاص مکار دی ورنه اصل ځان ستړي کول د دې وجه نه روایت کې راغلي دي چې اخلاص د اصل سیز دی الله د چا صورت او شکل ته نه ګوري نستاسو معلوم ته ګوري نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تعالی تاسو صورتونو او معلوم ته نه ګوري بل روایت کې راغلي دي لا ينظر الى جسادكم تاسو جسدون ته نه ګوري سما کاټي تاسو معلوم ته نه ګوري سم بیک بیلنس سره تاسو شکلون ته نه ګوري سما خستان جوړ کړی دي په خستوالي د شکل باندې په خستوالي د صورت باندې فخستوالی دا جنی نقشہ جوړول باندې وګ الله جل شانه نه رضا کیږي ادي دا مطلب هم نه دی چې یو سړی د دینی نقشہ ځل نه جوړي نه دینی نقشہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نقش قدم باندې دغه پشان شکل جوړول دغه پشان خلیه جوړول دا مطلوب او مقصود او مامور دی دا د شریعت مطلوب دی چې تبا کا شان نقشہ جوړې ځل هغه شان شکل به جوړې ځل بعض خلک دا وی نیتونه ویړونه اړه پاک پکاته اړه پاک وینم کوم هړه مې پاک دی الکه چې مونږ نه څنګه اړه پاک دی کوم سړی مونږ نه کې پړ ټول تا جوړي نو چې ټول تا جوړي کې پسا پسړه باندې ټول تا یې پاک څنګه نو دا جهالت خبرې دي چې یاره زړه پاک پکاته زړه په الله پاکيږي چې الله په عبادت باندې خپل زړه پاکي کنه پدې غو نه پاکي کې مونږ او تاسو مکه وځړه مې پاک دي عمل مې کمزور غوړه مې پاک دي نه اړه پاکي د الله په عبادت باندې کیږي دا په ذکر او اذکار باندې کیږي دیو چې څه کوي اجماع ویلې روایت لکه څنګه چې د اوس کنه نه اجماع زنګ لږه د قشم د ظلم ذکر د الله تعالی دا د ګناه څنګه لږه نو دا خبره کمزور ده چې کوم سړی وایي چې یا زړه پاک پکار د خیر په عمل کمزور دی نه زړه پاک پکار دی عمل خپل پکار دی البته په عمل کې اخلاص پکار دی ځکه نبی له سلام فرمایي چې ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم تاسو زړه اخلاص ته ګوري چې تاسو کې زړه اخلاص څومره دی د دې وجه نه
علماء لیکلي دي چې د قبولیت د عمل لپاره او عمل صالح لپاره څه شرطونه لازم دي. یو دا چې هغه عمل لله تکي د الله د رضا لپاره کې بل څه نیت دې پکې نه. او دین دا چې د نبی له صلوات و سلام په طریقه باندې کوم عمل د نبی له سلام په طریقه او اخلاص پکې نه قابل قبول نه دی او کوم عمل په اخلاص باندې او په نبی له سلام په طریقه باندې نو دا قابل قبول نه دی. دا موږ ټول بعض سنت جوړ چې دا بدعت دی دا رسم دی دا رواج دی دا ختمول پکار دی دا قبر بانګ خاتون ختم شو دا بعض ډیر څه جوړه سلوخته کلیزي درې ورځې دا غم دا ختمونه دا ولی زکه دا په اخلاص باندې نو او یا د نبی له سلام په طریقه باندې نو زکه واجب او ترکو په خودل لازم د دې وجه الحمدلله علماء مهنت وکړو نو هغه ختم شون دی لا دا ولی دا په دوه شرطونو باندې فورنو چې اخلاص چا کېونو نبی له سلام په طریقه باندې نو او د نبی له سلام په طریقه باندې عملو خو اخلاص پکې نو دا دوه قابل قبول نه دي بلکې دوه کې خامخا په عمل کې دوه سيزونه لازم دي. یو اخلاص دی او بل د نبی له سلام په طریقه باندې کول دي. امام مالک رحمت الله علیه دی وجه فرمایلی چې لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. دا امت اخری امت چې کوم دی یعنی دا رستو خلق د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه نه د دې اصلاح ما په هغه څه باندې کیږي په کوم باندې چې د اول د امت اصلاح شوه. اول د امت نسوب صحابه کرام او د صحابه کرام اصلاح په څه باندې شوه هغه په نبی رسول الله په طریقه باندې تلو باندې او په اخلاص باندې شوه. د نبی رسول الله په طریقه باندې تل او ځان کې اخلاص پیدا کول د صحابه کرامو کامیابی راز وسلي. نو صحابه څنګه کامیاب وو؟ امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې وسو خلق د نبی رسول الله زمانه څومره وسوګي د دې زمانه پورې د دې کامیابی الدا چې د نبی رسول الله د صحابه په طریقه باندې روان شي. کله صحابه په طریقه باندې وسړي نه روان نو هغه په کامیابی دي نشي. د دې وجنه اخلاص خزان کې پیدا کول د هغه وخت ضرورت دی. د مصیبت په وخت کې زمای زمونږ اخلاص پیدا مند دي. د بنی اسرائیل صحیح بخاری مسلم کې روایت دی مخکې امتون بنی اسرائیل کې سکاسانو په سفر باندې روانو نیو بعد باران پیدا کې غاف قانون وتل چې غاف قانون وتل نو د پاستا په ګټه راتلو ته دغه خپل ولا کوله بدل کړه دی وتی نشو زور کول شو زور ته مګټ چې زور نشو تاسو کولی دي صلاح پر دوی وانا راغون شو درې کسانو وی بګي اوس د الله تعالی نه علاوه بل څوک د سینشتا چې دا مصیبت سمونه لري نو دا صلاح وکړه چې تب خپل عمل صالح مخه تکي زب خپل عمل صالح مخه تکم قضابل خپل عمل صالح خپل مخه تکي چې کوم یو کار داس لله فی الله غکړي په خپل ژوندۍ کې الله تعالی پیش کو چې الله تعالی واسطه د وزاره سره کړو دا مصیبت څنګه راغی په برکت باندې دغه په وسیله باندې لري نیو ولګیدو هغه خپل سوال وکړو چې الله پاک دا پلان کې ګار واسطه د وزاره سره کړو الہ العالمین لکه یو د پیش کو چې ما ته مو پلان خدمت کړو د مو پلان خدمت می د څه کړو چې یو شپه زما معمول دا چې ګډ بيزي په مساوي دغه می ګنډک او دغه می روزګار کو چې ما سلطان والے ما ځګر والے ما نو بيزي په مول وشلې اول به بول شو نه ورکول بکې مو پلان په مړومبه ورکړه او دا غین رسو می چې کوم نه بیا په خپل بچول ورکوله یو شپه زه غیا په پلاش کې لګي وتم لوي لاړم رونه رسیدم په باندې مو پلان نو د شو چې عالم د چيله مول وشلې نو هغه یو د شو چې مې کتل مناسب راته نه ښکاري چې رسول بچی و د بخو کې غړېدل چې موږ لاندې وګیو ما ته نه مناسب نه ښکارېدل چې خپل بچی د موږ لا وړاندې کم د صحافه په دغه شان پیاله پلاس باندې ولاړو چې صحافه پاس مو ته پیاله پیش کړه او زه خوشاله شوم هغه دعا وکړه یا الله پاک ما ستاسو د رضا پاتہ کړه
بل څه لالچ منو یا الله پاک دا کړ سم مزید په وسیله لري ګټه خاصه خودي وتی نشو بل وته پیښه یا الله پاک زما تلغوا دی وخت کولې وا حسین او جمیل وا ما خپل حاجت او خواهش په ټول مطالبه وکړه کله ته ما خپل خواهش مطالبه کوله هغه غته ته الله نه یریږي ما پېته کړه بس شیطه کټین څه سمدستي را پاسې او مکمل توبه مې وباسله یا الله پاک ته کټین ما ستاسو د رضا خالص تا توجنا یا الله پاک دا عمل بد عمل پرېغو یا الله پاک دا په وسیله باندې سمدا مصیبت زمونه لرګه ګټنو نو مخازید خو بیا هم دی وتی نشو درې متوسله پیش کا یا الله پاک ما سره مزدوری کوله په رجو باندې رجو مولا مخالفت ته مزدوری بل کومه مال دا کارو کا هغه ورته ټیک ده هغه چې کله مزدوري وکړه وخت ورکول راغی هغه سټیم سچالو شو دا کې د وجه هغه پاتې مزدوري وانه بستا او لاړو زبو لګې دما هغه چې هغه سم مزدوري کې کېدی ام ولا پیاته کوم نه شولې ملو کړلې شولې به جنا شولې هغه شولې ملو کړلې په پټي کې هغه پټي شولې سیوا کړې هغه مل غواګانې واغسې هغه غواګان لمه چې کوم نه شپونکی وساتو هغه غواګانې په سو په سونو او ډېر زیات شي یو لوی کنډک ته جوړ شو چې کله هغه واپس راغی یا الله پاک ما ته وی چې زما مزدوري راکا ما باندې ظلم مکه تاسو زما مزدوري پاتې شوی دا ایمو ته تک مخامخ کنډک ویني سوي د مزدورانو په ځد استاد ویغه ته ټوکی را پسې مکوا دا ته ما پسې ټوکی کې نو یا الله پاک ولا موقر هغه خوشاله لاړو یا الله پاک دا ما ستاسو غزا را کړی الہ العالمین دا ګر زمونه لږه کې بس ګټ لاړو ختم شو او ته اتیتی واقع شو دا د اخلاص وجه ما عزت چې کله بنده کې اخلاص وي نو الله تعالی روان کارونه سمي او چې بنده کې اخلاص نه نو سم کارونه به روانيږي الله جل شانه دې موږ کې اخلاص پیدا کړي او الله تعالی دې اخلاص نصیب کړي الله دې هر قسم ریا او د خودن نه موږ ساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین